ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فإن حديث كتاب الله فإن هدي محمد صلى الله عليه وسلم فإن شر الأمور محدثتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار بسم الله الرحمن الرحيم إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. حمد السلام فاكر دي قال اللهم جل جلاله القرآن فاكر فرمائے إذا زلزلت الأرض زلزالها. الله تعالی فرمائے چې ستې مزکه سره وشوري د مزکه په شوري سلام وأخرجت الأرض أثقالها روم غرزي دا مزکه خپل بوج د بوج خمرات دې چې کوم خزانه کوم شان وقال الإنسان ما لها وهو إنسان ما لها دالة نخا ودالة شا دالة شا لبارة يا ولك نخا يومئذ فهم ورنا تحدث أخبارها سيان ذكر سوي وخبر ذكر سوي هذا الشغل كم تاسو تبزين كده يوم تسليموي يوم تسليم الله جل جلاله جسکه د انسانان زخه په دې خبره باندې خبره دي چې انسانان ټول بل اتفاق سرکشي شروع کړي بیا رب کریم ځان داسي معمولی او داسي علامه د قهر د غضب انسان په ښکار کې چې انسان او الله ته توجه و الله ته رجوع. جمهور علماء کرام فرمایي لدې آیات څخه چې کوم د مځکې شهرت راځي دا په هغه ټی کې راځي چې په قوم کې لواطت زنا بدفعلي بدکاري دا زیات شي. اوس علماء کرام فرمایي وايي بدفعلي او صرف دې ته نه وایي چې انسان په جای بدفعلي ورته وکړي خاص جای بدفعلي کې د انسان بدفعلي وکړي هغه انسان بدفعلي او دغه چې انسان للمس للاس وهلو زخم خوند په سترګو باندې خوند اخلي په ژغېدا په غوږو په اورېدلو باندې خوند اخلي د شهوت حمله داسې باندې راسي چې هر عضو زخه یا له حواس خمسه زخه انسان مجبور کې ودی کار چې انسان په حواس خمسه کې یو کار خوند ورکړي. انسان هغه انسان د بدفعلي لخلی خوند اخلي په خوله باندې هغه انسان داسې کوي چې هغه انسان د په دې شان د شهوت د یو سکون حاصل یا دغه انسان هغه انسان په خوشبوئی کې را محسوسه کوي چې دا انسان داسې خوشبوئی چې کاش مې داسې بدفعلي کړې وای
یا د انسان د سترګو په نظر کې د انسان د پیړې وکړي یا د انسان په لمس په مسح کولو باندې دغه انسان ته دغه په هر کار چې هر خواته یوسي دا هم هو دغه لکه څنګه چې انسان د فعلي کوي پنځم داسې لکه انسان چې خپل د بدن اعضاء ټوټل استعمالي کوي الله جل جلاله بیا هغه ټیم دا اذا زلزلت الارض زلزالها چې څنګه دا کار تاسو وکاس دغه د الله تعالی سره کشي راوړل کوم ځکه به پروردگار بیا ودا شو چې موږ کوم ځکه به در باندې وشوري ځکه باندې ځکه به زلزله را لمځکه له شوري بل سره انس جن نباتات شجرات څومره حیوانات دي دا ټول په زړه کې د الله تعالی یو ویره پیدا شي خوف پیدا الله ډېر مهربان او رحیم او شفیق ذات په دې وجه باندې چې د نن سبا معاشره کې خو زیاته د دا سرکشي بیا هم الله جل جلاله پر ځای ځای کې ډول پاتې کړي کاش چې د دې ځکه انسان باندې عبرت وای الله تعالی فرمایي اذا زلزلت الارض زلزالها چې ستم ځکه وشروع ځکه شروع باندې چې اخرجت الارض اثقالها فدي آیات ځخه هغه دومره شپېلې اول شپېلې چې اسرافیل علیه السلام وی ټول دنیا په ناس ختم به سبا برباد نام نشان به ختم ځکه به قحاها صدق بس اواره بس یو اواره زوره غونډۍ ولاندې پورته محلونه بنګلې وکشت د دالچو بد باغونو درخته به یو شی نسبت وس الله تعالی فرمایي وأخرجت الأرض أثقالها راوبه ما اسلام ځکه هغه بوج له دې څخه مراد شي هغه بوج دا له دومره شپېلې چې اسرافیل علیه السلام وایي بیا به ټول مړونه د مځکه راوغورځي د باندې به راڅنډي بس څومره کولاو کرمو سوناو شو بدو قیمتي شیان چې په مځکه دي دا به ټول مځکه له ځان وغورځي د مځکې پر سر وپرته انسان ته وقال الانسان ما لها انسان باریان پاتې دا مال د ژوند زندگی د باریان پاتې چې موږ ټول عمر په دغه شپ ستر کړی نن دار کف خرارو په دغه ورو باندې ته پروت کم نن په یو کار باندې نه راځو نن د یو کار نه دی راشي اته ما ټول عمر په دې شی باندې کړ الله تعالی فرمایي یومئذ تحدث اخبارهم بان ربك اوحى لها بشكل رب صار قد اوحى لها تتبهكم وتبدي بالبني يومئذ يصدر الناس اشتاتا ليروا اعمالهم فها ورد باندې د خلکو سینې د خلکو اعمالونه د خلکو زرازونه دا به سره ښکاره شي دا به سره راپور شي دا به سره خواره به شي ټول شام به ښکاره شي انسان څومره ګناه کړی بل انسان څومره ګناه کړی دی یو شی به نه پټېږي کوم انسان چې څومره ظلم کړی دی څومره سود کړی دی څومره بد کړی دی څومره تاوانونه رسولی دي څومره بدفعلي او بدکاري کړې ده څومره د الله د رسول خلاف کار کړی دا ټول به ښکاره شي یو شی به نه پټېږي یورو اعمالهم اشتاتا لیروا اعمالهم ښکاره به شي رازونه لیروا ښکاره به شي اعمالهم د خلکو اعمالونه ټول خلک به د سینې به سره خلاص شي ځکه به سره خلاص شي دا بعض علماء کرام مولانا اشرف علي تنویر رحمه الله نور علماء کرام فرمایي چې د دې آیات څخه بذات خود مزکه مراد د مزکه سینه به خلاص شي ځکه به راشي الله ته ولاړ چې یا اله رحمانه دغه انسان پر ما باندې په پلانې ځکه دا چا په ما باندې دې پر ما ولاړو پر ما دا کار کول په ما سود کول دې پر ما ولاړو درواغ او کین بغض ساتلې نفرت کولې د الله او رسول خلاف کار کول ستاره وحدانیت د پیغمبر علیه السلام د رسالت ولاره ته غاړه نکشي زله دې پر ما باندې ژوند کول پر ما باندې ولاړ دا علماء کرام فرمایي چې دا انسان خیر ته تللی ولی دا ځکه به راشي الټه په دې انسان باندې خیر ګویا ادا کوي چې یا اله رحمانه زه ګوایم دغه انسان پر ما باندې نقل وکړ په ما سنت وکړی زه دې پر ما باندې روان وم مسجد ته دې پر ما باندې روان مدرسې وخاطه دې پر ما باندې روان ولې دا خیر خبرې کولې اشتای ویلې دا الله او د رسول بلندې کولې خبرو الله اکبر الله اکبر الله اکبر الله اکبر اشهد ان لا اله الا الله
أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. بسم الله الرحمن الرحيم. ألا تلف من يعمل مثقال ذرة خيرا يره فسكت تعملون وامتد خير ولا وزرك ضد خير عملك ولا بشكلتي ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره فسكت تعملون شوى وكذا ذريك ضد الشر ولا بشكلتي الخير ذريك ضد العمل لا بمشكلك يجي الخير ضد بعد عمل لا بما تعالى ضد إنسان مشكلك هي إنسان بديسي حساب كتاب وسركي بعد ما كان فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره فسعمل حساب كتاب وسيد الله تعالى الإنسان ذبيوكي دچشي مثقال والكيجي بانتهاء ولي تكريتا ذرة ترها غمز غزر خيرا يرى دغ خير غويم ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى فسقد تعمل الشر بيدام وانا تعالى اشكالك حساب كتاب وسيد. بسم الله الرحمن الرحيم. والعاديات ضبحا ذلك السم فلو أصان من تعمل دوي فالموريات قدحا ذلك السم فلو أصان من تعمل فتيزي سرجك وتيزي كل سرق فالمغيرات الصبح ذلك السم فلو أصان من رام لك إذا صار فأواخر فأثرنا به نقع ذلك السم إذا أصان فوقد غبار من تعمل بسمو من وجود بدن من فرقي فوسطنا به جماعة ذلك السم لا تلاب من يجديهم لك يد الكفار كل شكر بندي إن الإنسان لربه لكنود بشك إنسان خود بابد لكنود لا فرمان دي پردر دي ورد دي على بنوت زندگی مبکدا وإنه على ذلك لشهيد بشك الإنسان فدي خبر من تخبر دواني وإنه يحب الخير لشديدا فلا يعلم إذا بعث ما في القبور آيات تبوين الدعوة من خبر السلاوان إذا بعث ما في القبور ستن جمع الإنسان لقبر الرسول وحصل ما في الصدور والإنسان رسول فعملون تربص إن ربهم بهم يومئذ لخبير بشك رب صادق يومئذ لخبير فأرسل من خبر لي دته په دې صورت کې الله تعالی د آس په آسان باندې قسمونه ځکه وخوړل چې په عربو ته آسان ډېر معتبر و په دې وجه باندې الله تعالی په آسان باندې قسمونه وخوړل آس چې دی د آس الله جل جلاله ډېر حسندار حیوان پیدا کړی او خاص آس الله تعالی داسې طاقت ورکړی چې هغه کوم بار او هغه کوم انسان په ځان باندې برداشت وړي صرف د دې خاطر باندې او د آس بذات خود حلال دی آس وش حلال دی آس دا رقم دی لکه زموږ ستاسو غویان او پسونه صرف دا دی آس چې دی هغه الله جهان دی په دې وجه باندې حلالول مکروه ده نن سبا په ترکي هم حلالېږي بالکل جواز شته. بسم الله الرحمن الرحيم. القارعة ما القارعة ما أدراك ما القارعة القارعة لا غدر ويولد من قارعة كما ويولد وما أدراك ما القارعة هذا غيرت كما زدنا هذا يوم فاو يكون الناس كالفراش المرفوع وتكون الجبال كالعين المنفوش فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية. فدي سورة الله جل جلاله خاصة بك إنسان بدي شغكي القارعة ما القارعة والكسيدي يا والكيجبة القارعة ما القارعة هذا لا يورد وما أدراك ما القارعة وكما لا يورد هذا لا يورد ورسم محشر بإنسان تا چې ستیم انسان سینه سره خلاص شي سینې د خلاصېدلو د مراد دا دی چې د انسان لاس و جلا راست ادا په حضور کې ولاړ حساب کتاب وکړي چې یا الهي الرحمن تازه پیدا کړی ولم دغه انسان د بدار کم شک او کې استعمال کړي سترګې به جلال الله په حضور کې ګوري خوله به جلال الله په حضور کې ګوري د بدن هر عضو چې هغه استعمالېږي دا به جلا راځي د الله په حضور کې به کوي او الله جل جلاله ته به د هر څه جلا حساب کتاب. من قارعة كم ورد هغه يكون الناس كالفراش المبثوث فأغلب أن خلق ذلك من كل تفسير لك فتنغان خلق با علماء کرام بدی کی ډېر تفسیر ورکړي جمهور علماء کرام دا فرمایي چې حالات به دومره سخت وي چې انسان له ډېر سخت ورځ څخه
ناولد ورځ څخه له ډېر پښیمانۍ او له ډېر بې قدرۍ له ورځ څخه انسان لکه پتنګان یو بل په ځای کې به محبوس وي بند پریشان سره ورک وي حالات به سره در په در دغه ورځ ما القارعة څخه مراد دغه ورځ هغه کوم ورځ وصلاة الله وتكون الجبال كالعهن المنفوش فهغه ورځ باندې چې غرونه دا غونډیانې دا لوی محلونه دا ټوله به دا رقم سي لکه ورېښم سوي وړۍ دا وړۍ چې دا رقم په تار سره خلاصې کړې بیا انسان که معمولي له خولې څخه هوا پوکې هم دا وړۍ هوا اخیستل څه معنا چې بیا غټه هوا راسي سلۍ ورباندې راسي بیا دا سپک به دا سره دا هغه ورځ د دې څخه مراد نفخة ثاني هغه دومره شپېلۍ دي مراد دومره شپېلۍ باندې به دا غرونه به دا رقم وړۍ سي ختم به شي انسانان به سره در په در روان وي خاک په سر وي علماء کرام فرمایي چې په دې کې هغه خلک نه دي مراد چې کوم عبادتګار ښه خلک متقین خلک پرهیزګار خلک دا نه دي مراد د دې څخه ګناهګار خلک مراد دغه ښه خلک چې دي دا به د اله الرحمن و دې ته په براق د اسانو په رقم حیوانان هغه حیوانات د جنت حیوانان باندې سپسواري روان وي یا به په پښو باندې پیاده باندې روان یا به دا خلک چې هغه در په در وي خاک به سر په خلو کې به غرق وي په نوو کې به غرق وي حالات به باندې سخت وي مرګ ګرمایش به باندې تیز وي د مځکې جوش ګرمایش به باندې تیز وي دا انسان به یو حال کې قابو نشي راوستلی دا انسان په داسې حال کې به روان وي وتكون الجبال كالعهن المنفوش فهغه ورځ باندې دا دغه چې دا غرونه چې دا رقم چې لکه وړۍ ورېښم څه جوړوي پس فاما من ثقلت موازینه فهغه چا چې درنه سي تله د چا چې تله درنه سي فهو في عيشة راضیه هغه به د خوشحالۍ ژوند بیا تېروي په جنت کې په خپل محلو کې په زندګي کې دغه علماء کرام فرمایي وایي له دې څخه په عيشة راضیه له دې راجعي د دنیا هم ژوند هم کېدلی شي هلکه څنګه وایي دا کوم انسان چې په دنیا کې د الله او رسول تابع ژوند تېروي هغه انسان په دنیا کې هم خوشحاله دی یو پریشاني نشته هر حال کې خوشحال په دا نه دی پریشانه چې څوک باچا شو څوک ګدا شو څوک لکې مخوا لاړې څوک لکې مخوا راغلی څوک لاړې څوک زاړې څوک خاندي د الله سره خپل تعلق جوړ کړی به دی الله خوشحاله ساتي په هر حال که هر رقم مجبري وه که هر رقم سختي وه که هر رقم وچه وه که هر رقم نندا که هر رقم ناسته وه که هر رقم یخ که هر رقم ګرمي وه دا انسان د الله دی الله د دی به دا انسان خوشحاله دغه مراد په عيشة راضیه دا انسان هم مراد ثقلت موازینو که انسان عمل درون کی نیک عمل ډیر کی منځونه سم پسې معنا کوي روزه پسې معنا کوي زکات پسې معنا کوي حج پسې معنا کوي دا انسان د الله د رسول هر لیار ته هر اطاعت هر حکم ته دا هر ځکه د ځان پر غاړه کشي دي دا انسان به تل درنۍ ورځ محشر باندې ولې خوشاله وصلى الله فرمای فاما من خفض موازینه واما من خفض موازینه فسا رسول د چا چې تراول وسپکسي د چا چې ترازو سپکسي عمل نامې سپکي فامه هاويه د دې لپاره ټکانه هادیه وما ادراك ما هي تا د سمعنو د ما هي او چې شوی نار حاميه غبل کرسوي اوري د دې د خمرات د جهنم کې کم نه دا هغه کنه بل دې سخت ظالمانو جابرانو خلق د پاره بس په دې صورت کې بل یو شی انسان لپاره دعم انسان چې هر کار د خیر کوي صرف د الله د رضا لپاره منځ کوم د الله د رضا لپاره کوم روزه نیسم د الله د رضا لپاره کوم حج کوم د الله د رضا لپاره کوم زکات کوم د الله د رضا لپاره نفلونه کوم د الله د رضا لپاره انسان صدقه او خیر خیرات کوي د الله د رضا لپاره صرف د الله د رضا مندۍ لپاره انسان تصور داسې جوړ دی چې زه ویدېږم په سنت طریقه صرف د الله د رضا لپاره زه راویستلم خدای ما ته ژوند راکړی اوس به زه د خیر ورځ تېروم صرف د الله د رضا لپاره دا انسان وایي چې زه اوس ځم روان یم لمونځ ته او داسې کوي دا انسان خیر نیت وکړي چې زه لمونځ کوم صرف د الله د رضا لپاره په دې وجه نه چې پر معبود د بوج له ځان لرې کوم یا د پلانې لپاره یا د پلانې سره مې قول کړی چې زه لمانځه درځم بیا دی راځي زه به مرځم صرف د الله د رضا په خاطر انسان چې په هر کار کې د الله د رضا خاطر وسپري هغه انسان کار هم په خیر عافیت هغه انسان ژوند هم په زندګي په خیر هغه انسان په اما من ثقلت موازینه هغه انسان به طلب درنای طلب درنای طلب رضامندي
دا انسان د څنګه پیدا کیږي دا یو انسان چې یو شي طلب نه کوي ځان طالب نه کوي طلب په زړه کې نه کوي پیدا هغه انسان هیڅکله هغه شی نشي پیدا کولی مطلب هیڅکله به د طالب ته نشي پیدا کېدلی تر هغه وخته پورې چې انسان په خپل ځان طالب جوړ کړي طلب په ځان کې پیدا کړي د دې خبرې چې زه به الله پیدا کوم د الله رضامندي به پیدا کوم هغه انسان ته مطلب خامخا حاصلی شي هغه انسان ته د رب رضامندي خامخا حاصلی شي هغه انسان ته هغه جهل چې کوم انسان په ځان په سینه کې په زړه کې پیدا کړي الله جل جلاله نصیب کوي پیدا کیږي کوم انسان چې داسې ژوند کوي چې زه به په ځوانۍ کې بیا کار باسم زه به بیا چې عمر سپینجري کېږي بیا به خپل الله رضامندي حاصلوم هغه انسان ناقص العقل هغه انسان د خدا ژوند پاکه شو انسان به کسب هم کوي عیش و عشرت به هم کوي د دغه سره سره هغه انسان به د الله رضامندي هم ځان پیدا کوي د رب رضامندي دا به څنګه پیدا کېږي صرف په عاجزي په تقوا سره صرف په اخلاص سره مخلصین له الدین تاسې په اخلاص په مینه په محبت پرک ځان په دین کې راخېږي پرک ځان په دین کې ځان راولئ بیا به تاسې د رب رضامندي پیدا کوي انسان چې دا وایي چې له ما رب راضي دی که نه دی راضي دغه انسان د عمل دغه درې کاره په ځان کې وګوري چې له ما مور پلار راضي دی که نه دی راضي که مور پلار راضي وه دغه انسان دی داسې وشمېره چې له ما الله راضي چې مور پلار له ما خوا بدې ول ما مور پلار ته ترخه خبره کوله دا معلومه شوله چې له ما رب هم خوا ولی بیا دا انسان دا معلومه چې زه لمونځ کوم نفلونه کوم تهجد کوم اشراق لمونځ کوم د قرآن مجید تلاوت کوم روزه نیسم زکات کوم خیرات کوم حتی کې عمره او حج کوم دا ټول عبادتونه ما راوکړل راتېر مې کړل ما په یوه عبادت کې هم خوند نه کې پیدا په دغه یې سر لګولو په سجده کې دغه یې مخله بنده کړې وله دغه یې وروره روپۍ وایي چا ته ترلاسه ورکړې د ځان احسان لپاره دغه یې لاړم حج ته د خپل نامه لپاره چې زما نوم حجس یا څوک ماته مبارک کړي دغه انسان که دا چیرې په دغه خپل اعمال کې خوند نه پکې نه کې پیدا خوند نه ورته محسوسېږي دا معلومه ده چې دغه انسان زه رب نه دی راضي د کوم انسان چې رب راضي هغه انسان په هر اعمال کې خوند پیدا کوي بیا به یوه سجده ودلو په زر رکعتو نفلو باندې دلو خوند بس یوه سجده به کوي په صحیح معنا به کوي یو وار به الله په زړه کې یادوي په صحیح دم په معنا سره بیا کوي ګرده ورځ الله الله کوه مګر یو وار یو د زړه له درده له مینه محبت څخه الله په زړه کې وایه دا یو وار وایه دا ستا د ګرده ورځ له ویلو سره برابر خلاص کوم انسان چې دا زما الله راضي دی که نه دی راضي دغه انسان دا وګوري چې ما ته الله جل جلاله څلور نه پنځه شیانه کړي عمر قوت دنیا عیش و عشرت کې ژوند زندګي دغه د الله او د الله د رسول په لاره کې ذکر نه دي ما خپل طاقت دا د الله د رسول په لاره کې نه مصرف کړی که د الله د رسول د لارې په خلاف مصرف کړی ما خپل ځواني دا کوم چې ژیړې کې مې تور ویښته دي سپین نه دی دا سپین ویښته چې څه چې راځي تر هغو پورې چې کوم ژوند دا قوت ژوند ماته راکړی دی چې الله تعالی فرمایي الله الذي خلقكم من ضعف قوة ثم من بعد قوة قوت ماته کړی انسان هغه قوت ما د الله په لارې کې مصرف کړی دی که د الله په لارې خلاف ما مصرف بیا دغه انسان بیا دا چې ما له الله دنیا راکړي مال راکړي مال دنیا دا د الله په لارې کې مصرف که د الله د لارې خلاف مصرف ما ته الله اولاد عيشه اساس زندگی راکړي دا د الله په لارې کې مصرف که د الله د لارې خلاف مصرف که چیرې دا لاره کول انسان د لارې خلاف وي سود کولی بدعت کولی کفر شرک کولی منځ روزه او زکات حج دغه په خلاف आवाज پورته کړي یا اگر سره نه کول نه یا سست دا انسان په ځان کې دا واضح کې چې ما د رب رضامندي نه ده رب رضامندي چې انسان ته حاصل شي اسکله هغه انسان دا کارو کې نه مسلمان شي اسکله هغه انسان مور پلار نه خبرې کوي الله تعالی دې موږ ټول د رب رضامندي را نصیب دعا غواړم الحمدلله رب العالمین والصلاه والسلام على سيدنا محمد
وعلى آله وأصحابه الذين خلصنا علينا وعلى اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا وتولنا فيما توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا شر ما نطيع ولا يقضى عليك تبارك ربنا وتعالى لك الحمد على ما قضيت وصلنا صلى الله تعالى على خير خلق محمد وعلى آله وصحبه سكون سمفي ما بين سالين زي ما بدك تجي تقول لك موبايل نشان بنتا